سورة صافات آیات نمبر 6 پنځم رکو درشتم سپارہ صفحہ نمبر 14 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد صدق الله العظيم سورة صافات آیات نمبر 6 پنځم رکو درشتم سپارہ سورة صافات صافات ځکه ویل کیږي چې په دغه صورت په ابتدا اول نمبر آیات کې صافات ټکی راغلی دی ځکه دغه صورت ته سورې صافات نوم ایښودل شوی دی په شروع کې الله رب العزت د فرشتو په جماعت باندې قسم خوري الله فرمای زما هغه فرشتي چې صفونه تړلې دي او د عبادت لپاره ولاړې دي او دویم زما هغه فرشتي چې کله د لاندې د ځمکې نه آسمان ته شیطانان خیږي د دې لپاره چې مونږ به کوم دی د تقدیر خبرې وورو نو دغه فرشتي دغه شیطانان راشړي نو الله فرمایي چې په دغه فرشتو هم زما قسم دی او دریم دا فتالیات ذکر دغه فرشتي د الله تعالی ذکر کوي عبادت کوي نو په درې شیزونو د فرشتو په دې درې شیزونو باندې الله تعالی قسم وخوړلو او بیا او فرمایلو ان الهکم لواحد الله فرمایي چې بشک تاسو معبود برحق څوک دی یو الله دی نو دا زمونږه د روان دي د درس خلاصه وا دا نن زمونږه چې کم 6 نمبر آیت دی 6 نمبر 7 نمبر 8 نمبر او 9 نمبر پدې کې الله فرمایي چې مونږ د آسمان جوړ کړی دی او بیا الله تعالی په دې آسمان کې د خستوالي د پاره د خوبصورتۍ د پاره الله تعالی ستوري پیدا کړی دي نو د دې ستورو یو مقصد دا دی چې په دې باندې الله تعالی د آسمان خسته کړی دی او دویم د ستورو مقصد دا دی چې دغه ستورو په ذریعہ باندې الله تعالی د شیطانانو نه د آسمان محفوظ ساتلی دی دې څه مطلب دی دې دا مطلب دی بر په آسمان کې الله تعالی د انسان فیصله کوي فیصله وشي مثلا الله رب العزت دا فیصله وکړه چې د دې انسان به رزق به څومره وي او د بنده عزت به څومره وي د بنده ذلت به څومره وي دا به مړ کیږي کله نو بیا دا ټول کارونه الله تعالی فرشتو ته حواله کوي نو دا شیطان د لاندې نه برون خيږي او د دې آسمان سره چې کم دی غیر چاپیره چې کم دی غوږه داسې لګولي وي چیرې زده چې کم دی د الله تعالی دا خبره وورم نو شیطان او پریان دي ته الله تعالی د الوتلو طاقت ورکړي دي نو دا باقاعده بر اسمانونو ته لاړ شي نو التنه وجه کم دی بس خبره وروړلې یو خبره وی وریدله او بیا به کله دا شیطانان او پریان لاندې را کوشول نو دا کم نجومیان چې وو نو دي ته په ذهن کې او په ځړه کې به ول چې کم دی دروغي خبره نور مواجولې نو بیا به نجومیان خلکو ته دا خبره کوله ویره وی مونږ سره هم چې کم دی د غیب او علم دی دا د نبی له صلوات و سلام د بعثت نه پیله خبره وی نبی له سلام چې کله نور راغلی نو دا شیطانان ډیر زیات برابتل او چې کله په نبی له صلوات و سلام باندې د قران وحی سلسله شروع شولا نو دا قران چې کم دی الله پاک بیا د دروغ نه بالکل صفا سوترا نازل اولو نو بیا الله تعالی د دې آسمان د حفاظت طریقه دای جوړه کړه د دې ستورو په ذریعہ باندې به الله تعالی د پیریانو نه او دغه شانت د شیطانانو نه به د آسمان به محفوظ ساتلو نو د دې ستورو ګره دوه مقصدونه دي یو مقصد دا دی چې په دې باندې چې کوم د آسمان خستخ کاری او دویم مقصد د دې ستورو دا دی چې کله د ځمکې نه شیطان یا پیریان دا چې کله بر اسمان ته خيږي
نو په دې پسې چې کم دی دا چې کم ستوري دي دا چې کم دی د شیطان پسې شي دا شیطان بل نه چې کم دی روشړي الله ګوره باقاعده په قران کې په دې باندې قسم خوړلې ده نو دا د ستورو هغه مقاصد الله پاک بیانې خنو دې ځکه الله فرمایي چې پیریان کدي اور کداغه شانتي شیطانان دا چې کم دی عاجز مخلوق دی څنګه عاجز مخلوق دی چې دی بل دی ستور سره هم مقابله نشي کولی صرف قدرت والا ذات څوک دی الله تعالی په دې کې الله دغه بیانې چې دغه ټول مخلوقات چې څومره دي دا الله پیدا کړی دي او دا ټول کې عاجز خلق دي نو په دې کې الله پاک د دې هغه وضاحت کوي ان زینا السماء الدنيا بشک مونږه خایس ور کړو اسمان ته ور کړی دی اسمان ته الدنيا د دنیا ته بزینت الکواکب خایس د ستور سره وحفظا دوی مقصد د ستور سره وحفظا او بچ مساتل دی من كل شیطان لهر شیطان مارد انت سرکش دی سرکشنا لا يسمعون غوږ نشي اګدلی الى الملئ الاعلى طرف د فرښتو چې اعلی ته ويقذفون او دی وشتلی شي من كل جانب د هر د طرف نه دحورا د دختلو د پاره ولهم عذاب او د دوی د پاره دی واسب عذاب همیشه الا من خطف مگر هغه څوک چې راوې تکولو الخطفه په پورا را تکولو سره فاتبعه نو ورپسې شو د پسې شهاب ثاقب شعله سوزون کې فاستفتهم پستپوسک دلدوینا اهم اشد خلقا ایدوی پیدا کول ډیر سخت دي امن خلقنا یا د هغه چا چې پیدا کړل مونږه ان خلقناهم بشک پیدا کړل مونږ دوی من طین لازب لخط متیننا بل عجبت بلکې تعجب وکړل ته ويسخرون او دوی ټوکی کوي واذا ذکروا او هر کله چې دوی ته نصیحت کولی شي لا يذكرون دوی نصیحت نه قبلوي واذا راوا آیه او هر کله چې دوی ویني سنخه یستسخرون نو دوی په خندا اخلي وقالوا ان هذا او وای ندیدا ان هذا ندیدا هذا دا سنور الا سحر مبين مگر جادو د ښکارا اذا متنا ایا هر کله چې مونږ مړ شو وکنا ترابا او خورشو وعظاما او هډوکی ائنا لمبعوثون ایا مونږ به دوباره برا پاسولی شو او آباؤنا الاولون ایا زمونږ پلاران پخوانی هم قلت وتوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعم او تاسو برا پاسه وانتم او تاسو داخرون ذلیله فانما هي زجره واحده پس هغه بخوی وی او چغه فاذا هم ينظرون پس ناگهانه بدوی ګوري وقالو او دوی بوای یا ویلنا هاي زمونږ بدبختی هذا يوم الدين هم دا دورز د جزاء هذا يوم الفصل الذي هم دا دورز د فیصله الذي كما كنتم به تكذبون تاسو بدرو غنل واخر الدعوانا الحمد لله